نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. دا تمهیدی برخې نه بعد مقصدی بحث ترازو. مقصدی بحث موږ څلورو حصو کې تقسیم کړو. په اوله حصہ کې د لفظ قوم تشریح او وضاحت، ځکه بنیاد د دې خبرې امدا ده. قرآن کریم کې دوه لفظ مستعمل دي. یو لفظ د قبیله وجعلناکم قبائل جمع د قبیله ده. انه یراکم هو وقبیله، دا نور ځایونو کې لفظ د قبیله مستعمل ده. او دویم لفظ د قوم مستعمل ده. د قبیله په باره کې د تمام محققین او مفکرینو اتفاق دی چې د قبیله بنیاد چې ده په نسل او په نسب ده. د دې مطلب دا دی چې په یو معاشره کې چې داسې افراد آباد وي چې د هغې نسب او نسل یو وي، د هغې نیکه خوا که په دریمه درجه کې دی، څلورمه درجه کې دی، شپږمه کې دی، لسمه کې دی، خو چې نیکه یو دی، دې ته یو قبیله وایي. بیا اگر چې په دې کې مرحلې دي، وړه قبیله، غټه قبیله، او په عربۍ کې د هغې دپاره بیا مختلف الفاظ دي، وسیله، عماره، بطن، فحظ وغیره. خو قبیله همدغې ته وایي چې هغه د نسل او د نسب د اشتراک نه جوړیږي. دویم لفظ هغه قوم دی. لفظ قوم په قرآن کې، په الهامي کتابونو کې، په تاریخي کتابونو کې، او دارنګې زموږ په معاشرتي محاوراتو کې ډېر زیات کثرت سره مستعمل دی. خو د دې د یو واضحه مفهوم او مصداق د نشوالي په وجه باندې د علماو، د محققینو، د مفکرینو د دې په تعریف کې اختلاف دی. ما چې څومره په دې حوالې سره قدیم مفکرین یا جدید مفکرین، اسلامی محققین او غیر اسلامی محققین کتلی دي او د هغې آرام مطالعه کړي دي، نو د هغې خلاصه څلور خبرې دي. یعنی څلور قسمه تعریف د لفظ قوم چې دی هغه خلک کوي. اول دا چې قوم د انسانانو د افرادو د مجموعې نوم دی. یو ځای کې د انسانانو افراد راجمع شي، لسی، شلی، دیر شي، دې ته قوم ویل کېږي. برابره خبره ده که د دغې افرادو په منځ کې د نظریو د عقیدې شراکت شته او که نشته، د نسل او د نسب شراکت شته او که نشته، خو چې یو ځای کې د انسانانو افراد راجمع دي، هغې ته قوم وایي. قرآن کریم او حدیثو کې عموما لفظ قوم په دغه معنا کې مستعمل دی. یعنی د انسانانو ګروه ته او د انسانانو ګروپ ته قوم ویلی شوی دی. نوح علیه السلام خپل قوم ته، خپل امت ته لفظ د قوم استعمال کړی دی، اگر چې د نوح علیه السلام او د هغه د امت ترمنځ نظریاتي او اعتقادي اشتراک نه و. دغه لفظ لوط علیه السلام خپل قوم ته استعمال کړی دی، حالانکه د لوط علیه السلام او د خپل امت ترمنځ نسلي اشتراک نه و. لوط علیه السلام د عراق نه راغلی دی او دغه قوم صدوم او دغه علاقو کې آباد دی. پته ولګېدله چې د نسل اشتراک د قومیت د اطلاق دپاره ضروري نه دی، او د نظریې او د مذهب اشتراک هم د قوم د اطلاق دپاره ضروري نه دی. دا د یو قسمه مفکرینو نظر دی چې قوم د انسانانو یو ګروه او مجموعې ته وایي چې هغې په یو ځای باندې راجمع، کم سے کم دریو چې د دریو نه بره هر څومره هغې ته قوم ویلی.